د نوخار په علاقې نظامپور کې دوه فریقینو په یو بل باندې ډزې کړي دي. یو طرف نه پلار او زوی مړ دي، د دې مقتول بل یو زوی چې کوم دی هغه زخمي دی، او د بل فریق نه هم یو کس مړ دی. وجه چې کوم ده هغه د دوکان مخې ته لوډر ودرولو تنازع ده. دې کې چې کوم اف ای آر په نظامپور تاڼې کې درج شوی دی، په دې کې یو طرف نه مدعي دی شاهد کمال ولد توفیل سکنا جبی نظامپور. دا رپورټ درج کړی دی چې دی په خپل دوکان کې ناست و. دې دوران کې په موټر کې مسلح کسان رالل، 5 کسانو باندې دې داویداري کړې ده. وایي موږ سره تکرار وکړو او ډزې وکړې. په دې ډزو کې یو د دې شاهد کمال پلار چې کوم دی توفیل هغه مړ دی. یو د بل د 20 کالو ورور دی فهد کمال هغه مړ دی. د بل ورور دی زاهد کمال هغه زخمی دی، او دا مدعي چې کوم دی دا بچ شوی دی. د بل طرف نه چې کوم مدعي دی نو هغه د جبران ولد زیت الله، دا هم د جبی نظامپور اوسیدونکي دي، محله ډیری سیدان. د جبران رپورټ درج کړی دی او نظامپور تاڼې پولیس یې ویلي دي چې د ده کویدن وه او نکام پکې وه حکیم آباد کې. وایي د ده رور او د ده نور رشته داران چې کوم دي په موټر کې را روان وو حکیم آباد ته. کله دغه دوکان مخې ته چې را رسېدلي دي، دوکان مخې ته لوډر ولاړو. دوی وایي د ده رور دی زعفران وي هغه، او د نور رشته داران ورته وایي چې د دوکان مخې نه لوډر لرې کړي. د دوکاندار سره په دې باندې جګړه شوې ده. وایي هغې ډزې کړي دي. د بل فریق چې ما تاسو ته ویلي دې طرف نه زعفران ولد زیت الله دا مړ دی. پولیس د کراس اف ای آر چې کوم دی هغه درج کړی دی، او وجه چې کوم پکې ما تاسو ته یاده کړه هغه همدغه د دوکان مخې ته د لوډر ودرولو تنازع.